الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي أو كما قال دمویدت من درست شرف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی کہ ترکت فیکم امرین چې مو تاسو ته دوا شیونه پرېږدلي دي لن تضلوا ما تمسکتم بهما هیڅ کله به تاسو ګمراه نشئ چې سې پر دا شیونه په دا باندې تاسو عمل کوي دوا شینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی دی کتاب الله و سنت رسولی یو کتاب دی الله دا او یو دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مشته فرمایلی دی چې تاسو ته مو دوا شینا پرېږدلي دي کچیر دا دعا شای باندې تاسو عمل کوي نو تاسو په هیڅ کله تاسو به گمراه نشئ دعا شاینا باندې اعمال یو د الله کتاب دا او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت اعمال دي د مو عزت منه الله رب العزت کې توبه چې په قران کې څه ذکر شوی دی د تمیزه وحی جلی وی یعنی هغه وحی چاغه جوات وحی دو جوات الله مشته احکامات الله جلی دی مشته حکمنا الله جلی دی قران پاک ته چې ته وحی جلی وی دویم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت دیتا وحی خفی ویل شي هغه وحی چې پټه وحی دو په جواته باندې پیغمبر ته الله ندی ویلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې قران پاک تشریح کړی دو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خلق ته فرمایلی دی ایت وحی خفی ویل شي بیا د مو عزت منه دا دوا شینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میشته پرېږدلي دي او میشته د دې حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا چې تاسو په قرآن او په حدیث باندې عمل کړئ بیا د دې قرآن د حدیث پر الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارول جلو بدینا بعد د تشریح صحابه کرام کړي دو بیا صحابه کرام نه بعد تابعین شه لوی او امامون تر شوی دي چې په هغه امامون شه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر شوی دا دته الله رب العزت د قران د حدیث لوی علم مر کړایو دامنا پیا الله پاک ور کړی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا چې په خپل از مناشي په خپل واخشي د قران نه د حدیث نه
12 لکه مسائل د غیر بصری دي میج د قرآن نه د حدیث نه ایوا مسله میج استنباط نشي کړای میج د قرآن د حدیث نه ایوا خبره میج نشي بیانوي چې سیک میج نه دا پښتنه وکړو چې پلونکیا آیا د لمونځ دا ویلې په میج باندې فرض ده بیا میج ته دمره پته نه لګېږي چې آیا د لمونځ دا د قرآن پاک شي الله میج ته فرمیلی دي کوم دې شی فرمیلی دي میج ته دا پته نه لګېږي قرآن پاک شي الله میج ته اقیم الصلاة تسل منځونه قایموي الله میج ته فرمیلی دي زکوته متعلق سیک میج نه پښتنه وکړو بیا دېږې میج ته پته نه لګېږي چې زکوته حکم الله میج ته کوم دې شی کړی ده بیا هغه علما میج ته هغې مسلې جوتین کړی ده چې هغه میج ته قرآن پاک شي دا خبره الله میج ته کړې ده چې وآتو الزکات تاسې زکاتونه ورکوئ داسې میج ته دا پته نه لګي چې رژان په میج باندې فرض دو دا څرنګه په میج باندې فرض شوه قرآن پاک چې کوم دې شی ویلي دي قرآن پاک سے کتب علیکم الصیام اللہ وی کہ بتوز مندے رمضان رژیم فرض کری دی دا سے حج متعلق سیک میجنا دا پشتنا وکو چے آیا حج فرض دا دے قرآن پاک سے دلیل کیم ویشی دا کیم زینا ثابتوی نو میش کلا قرآن پاک لوس کی دی امامون دی علماوی میش تا وشاری دی چے داغا حج دی بیت اللہ شریف سلورم سپراشی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دی آیتنا دیغ ثبوت رو غلی دا فرضیت حکم رو غلی دا دا سی دی قرآن پاکا ویلسنیم لک مسائل دا دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسرا شگردون پاخپل از مناشی دی قرآن پاکا و دی حدیث نا استنباط دی مسئلے کڑی دا میش دوی درې مسلې نشي ذکر کوي د علماو ډیر کوشش کړی دا د امامونو ډیر قربانۍ کړې دي او د مو عزت منه دا خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دغه میش مقلدینی دغه میش تقلید کوین کوي آج میشتس مذهب مشر دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن یا د میشتوس په د علاقه په د وطن شي د کیزې علاقې شي چې کله لوټ شي او داسې خلک شته داسې فرقې شته چې هغه دا خبره کو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چار وستو ایته څه ضرورت ده هغه امام میشته څه ضرورت چې میشته خبره مني میش سره قرآن شتا حدیث شتا ویلې میش امام صاحب خبره ومني امام صاحب سے خبره کو د امام سره بغض کو او حسد به سره شروي نو موږ عزتمن هغه ته میش دا خبره کی چې دا خو دمره او چته مرتبه سړای دی ته هغه سره دې خبره رد کول چې په خپل از مناشه 12 لکه مسائل د قرآن د حدیث نه راغوستل دا څه وړه خبره نه ده میږي وا خبره نشي راغوستای ا دې وای خبره پیغمبر حدیث ته کتلې دي قرآن آیات ته کتلې دي بیا د هغه خبره استنباط کړی دا پاپ باندې فتوا ور کړی دو او د مو عزت منه دامره تقوا وا دامره پرهیزګاری وا د دغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه متعلق تاریخ لیکلی دی چې یو کاسو د هغه سره مضاربات کړل مضاربات دې ته ویي چې د یو سړي پیسې وي یا شای وي او یا کې مات وي د بل سړي مزدیرا وي او چې کیما ګاټه وکړو هغه ګاټه سره په نیمای باندې وي دیتا مضاربات وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ایو کاستا کپڑا ور کړی وا او مضاربات باندې چې ته دا خرڅوا
تو ستړی د مو د پیسې د کې ماته او چې کیما ګټه ملاو شي ا ګټه به مشتو سره نیموي نیمه به تو وی نیمه به د مو وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله دغه ته د کپڑا ور کړه خرڅولې د پورا هغه کپڑا یوړه یو زیته یوړه هغه د کې خرڅوله چې کله یوړه نو ډېر ټیم تیر کړو او واپس چې کله روغلو ډېر ټیم بعد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پښتنه ونه کو چې د الله بندا نه راوړي خو ځکه کپڑا دیر کا زر زر واپس روشي ګټه وروړي دوی ورته خو ډېر ټیم تیر کړو آیا میشتوس کپڑا خرڅېدل نه څه وجوه چې لیټ شوې بیا دغه کاس وې ته ویایي د ملګری وې ته ویایي چې امام صاحب چې زه کیم دی ته لوړم مو د کپړې کاروبار کړو چې کله زه هغې دی ته ورسېدله په هغه ځای باندې د کپړې قحط و کپړه نه میلوېدله کپڑا چې کومه وه شړ شوې وه مارکیټ شه نه میلوېده مو هغه کپڑا ایسوره کړه سمینده د پوره مې لیټ کړه چې کله کپڑا ګورونه شوه کې ما ته ښه ورسېدله مو هغې نه وه د مارکیټ شه هغه کپڑا روبوسله او مو بیا په خرڅولې باندې برید وکړو او وې ته خوندي او خواش ته چې امام صاحب دوګر ته مې ډېره زیاته ګټه کړې په زراوې ګټه مې کړې ده چې امام صاحب ته ویایي چې څرنګه ګټه دې کړې ده او چې کله زه لوړه هغه د کې کپڑا ول سوکا وه چې کله شاړ شوه قحط روغلو نشتي روغله کپڑا نه میلوېدله وی چې کله ښه ګورونه شوه مو پاټم شه روبوسله خرڅه مې کړه خو ښه منافع مې وکړه نیمه منافع د تو نیمه ګټه د مو او ډېره غټه سودو مې کړي دو لکه میشتو په دا وطن شبا کتلی وي که نه چې هېڅ په میشتو باندې د دوڼې غاتیر شو داسې خلک پې وي چې کله خبر شوي وي چې دوڼه په مارکیټ شي نه میلویږي غنم به یې کړي وي په ټنې ټنې غنم به یې غلي کړي وي او چې کله ګورونه شوه دوڼه 2000 نه 5000 ته ورسېدله بیا خلک هغه شی غلی کو چې کله ګرون شي پاټم شي لکه نن سبا د چیني دو 3000 روپۍ ګونۍ وه دې ځای نه سره بېتله 3000 نه 8000 ته ورسېدله بیا د میشتوس په ملک شي چې دا یو اسلامي ملک ته او میش ځانې ته مسلمون ویایي د الله والا بندګون ویایي د پیغمبر امتیون ویایي بیا میش څه وکړي بیا میش هغه شی سوي چې کیم شی په وطن شي شارټېج روشي کیم شی نه میلویږي میش هغه شی کښېږدي دې دپاره کښېږدي چې دا شی ګورونیږي په هغه ټیم شي زرو بسه به د میشتوس په ملک شي په د علاقې شي بیا هغه شی کښېږدي چې کله قیمت ته ورسېږي په هغه ټیم شي میش هغه شی مارکیټ ته روبسي او ګټه پشي کو دا بالکل دا ګټه خرومه دو چې ته د مسلمون ضرورت ته مسلمون دغه شي ضرورت ته محتاج دي او ته د هغې نه ناجایزه فایده واخلې هغې نه ته ناجایزه فایده واخلې کله ناجایزه فایده د مسلمون د مجبورۍ نه واخلې نو دغه شی تو دپاره جایز نه ده دا شی تو دپاره حرام ده وی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه ورته وایي چې د الله بنده نه نه اورې ته کاروبار زه جوړې ډېر کا او ته ډېر زر کې روشې ګټه راوړې خو دوی ته خو ډېر ټیم تېر کړو چې آیا میش جوړه خرڅېدله نه کپړه خرڅېدله نه څه وجه وه بیا دا زون څه ورته وایي دا ورته وایي چې امام صاحب زه چې کله یقین ځای ته ورسېدله هغې وطن ته په هغه وطن شي په علاقه شي کپړه قحط روغلو د کپړې نشتي روغله کپړه نه میلوېدله ګرونېدله وی چې مو هغه کپړه ایسوره کړه چې مو چې دا مره غلې کړه چې کله ګرونه شي پاټم شي بېرته روغلې او ورته خوندي او خواش ته ورته ګټې ته خواش ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کله چې دا خبره اورېدله ورته وایي چې انا لله و انا الیه راجعون دا دې څه کړي دي نو ته دې وجې نه لیټ شوې ته دې وجې نه
ایس ورغلی ډېر ټیم دې تېر کړو چې ته هغې ته انتظار دې کړو او تو د مسلمانو د مجبورۍ نه ناجایزه فایده وخوسته دا خو دې ډېر بد کړي دي او ورته وایي چې داس وکړه چې کیمه ګټه دی په نیمه منافع د مو سره کېږي کیمه ګټه دې کړې دو ګټه به زه ځون نه در کوه او ته لوټ شه او دغه پیسې چې دا کیمه خپل رأس المال ده حکیم د دې تو مو پیسې در کړې وې د دغه کپړې دپاره اما خپل سار صدا د کپړې والا هغه سار یا او بل ورسره چې څومره ګټه دې کړې ده تو والا د مو والا ته لوټ شه د غونډې پیسې د ګټې د سره سره د ټول مول پیسې چې د ما خپل سر قیمت ته د کپړې قیمت ته د سره وخوله او ویر شه د هغې وطن د علاقې په غریبونو په مسکینونو باندې تقسیم کا امام صاحب چې دامره تقوا پرهیزګاري چا دا و چې ورته ویلي وای چې څومره کپړه پیسې کېږي چې مو در کړې وه هغه مو ته خپلې ونه روکه نه را چې ته ګټه غواړې د خپله دې روخله د مو والا دې روخله خو امام صاحب څه ورته ویې چې نه د تو والا ګټه د مو والا ګټه او بل ور سره چې څومره کپړه دا کیمه پیسې دي قیمت یې د مو په څومره باندې در کړې وه هغه تو خرڅولی دی به چې ته خرڅوه نیمه ګټه تو نیمه د مو تو به ستړي استعماله او دا باندې تو ته ګټه میلاویږي او مو ته به په دا پیسې باندې چې پیسې مې ایسورې شوې خو څه ورته وایي امام صاحب ورته وایي چې نه تو ډېر بد کړی دی چې تو د مسلمان د مجبورۍ نه تو یوه ناجایزه فایده وخوسته تو چان و چې په ټیم باندې تو ور کړی وای خو بد دې کړی دی ورسا د هر څه شی د تقسیم کا نو وی چې هغه نه مده لوړو د کیر نه پیسې ورته وروبسلې امام صاحب هغه د سړي کیمه ګټه وه ور کړه خالوله ناره څومره پیسې وې ګټه وه ټول په غریبونو مسکینونو باندې تقسیم کړه نو مو عزتمنې نن یې داسې خلک لګیا دي چې په امام صاحب شي په امامونو شي خبرې کو امامون خو دامره اوچت درجه تقوا کچېرې میشت په دا ټیم باندې وایي څه مې به ورته ویلی چې مړه مسلمون مجبوري دو مسلمون ته تکلیف ته او مو ته خو ګټه دو وچه موقع دو چې موقع د نه تېره نه شي بلکې میش خو څه کي د مسلمون حق سوي میش نه ول شي دکاندور په دکاندورا شي چې کیم ګټه وي ګټه خو پرېږده نه ظلم پسې کو نکر پیشه سړی په نکري شه خپله تنها حکومت ورکوي دا په تنها پوس یې نه را جوړوي نه را لګیاوي او دا منه سړی مجبوروي چې زه روپۍ به نه وخوله او ډېر خلک داسې وي چې دې ته وږي نوس وي چې خدای عقله مو ته دغه طاقت مو ته میلاو کېږي چې ده د مسلمان د غشې د مسلمان د حق دا نه وي چې مو ذمهوري څه شی دو مو ته الله پاک د منصب روکو مو ته الله د مقار وکړه چې زه د مسلمان خدمت وکړه دا نه چې زه مسلمان سره ظلم وکړه نو امام صاحب ګټه خو سکے خپل رأس المال کې مول یو هغه وسره دینه به دا زونه پیسه پسې ور کړې او دا منه پرهیزګاري دمه تقوا دا د میشتو امام صاحب دا تقوا پرهیزګاري وه نو دې وجه نه مو عزتمنې میشه د دغې امامونې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک امام شفیع میشه مقلدینی میشه هغې په نقش قدم باندې درېمي او دامره عبادات او دامره تقوا او دامره د دغې خدمت د دین خدمت یې کړی ده چې د کپړې کاروبار کړو بیا په کاروبار شي به پیسې ګټلې الله ډېر دولت ور کړی و دامره دولت الله ور کړی و نن خو میشي جماعت چندې غږ وکړي یا د مدرسې غږ وکړي یا د کونډې د یتیم غږ وکړي بیا څه کې سره مدد نه کو امام صاحب په خپل ازمنه شي چې د بغداد د عراق څومره کونډې یتیمون وي دې په پیسې باندې وي هغې پرورش کېدلو هغې خدمت پرې کېدلو د هغې خرچه د کیر خرچه غوندل خوړل شل دا ټول د دې فنډ باندې وي او په خپل ازمونه شي امام صاحب رحمت الله علیه 14 مدرسې دې په پیسې باندې چلېدلې میږ واري پی جماعت ته نشي ورکوی میږ ایواري پی کونډې یتیم ته نشي ورکوی هغې به کونډې یتیمون هغې لیست جوړ کړی و هره میاشت پې خوراک ورته رسولو
او بل هغې نه علاوه شپوړس مدرسې په داسې د طالبونو خرچه طالبونو کپړې انتظام وسرا د لنګار د موی عزتمنې دا وسرا په هغه شي استوزونه تنخې نو دا ټول به د امام صاحب پې راکول نو په چار دا عدو چې میجه د دغې پیغمبر علیه صلات وسلام د صحابه کرامې دې په نقش قدم باندې میج لوړ شي نو میج ته په کامیابي او که چیرې د موی عزتمنې میج د دنیا ډېره وي پاسې مې تقوا نه وي پرهیزګوري مې نه وي دا صبر زندګي و څومره خلک لوړل په د مخکې مځکه باندې تېر شول چې خدای دعوې کړې وې الله څه په وکړل نو دې وجې نه الله د میج ته ټوله خبره باندې عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یا الله میج ګناه معاف کړې یا الله حضر مجمع سے چا څه قسم حاجات یا الله خدای پیرا کې مشکلات یا الله خدای په خوشي باندې بدل کې یا الله میج د نوستای په خپل دربار شه قبیل منذر کې او یا الله د میج په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن رولې یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي او یا الله میج ټول د ظالمونه ظلم نه وسوتي یا الله میج په خپل ظالمون ما کې او یا الله خدای پاک ته د میج په حال باندې یا الله رحم وکړي او یا الله خدای پاک ته میج نه روزي شي او یا الله میج ته په پیرا دین باندې عمل توفیق خدای میج ته نصیب کړي یا الله میج خدا غونې ندیز دا پیغمبر علیه صلات و سلام چې خپل امت ته پر سمنه د خیر دا غونې غوښتل دي یا الله میج ته پیرا ایسا نصیب کړي چې د کوم شر نه کوم فتنې نه پناه غوښتل دي یا الله میج ته پناه نصیب کړي او یا الله خدای پاک دا خو رب باندې په دا وطن باندې ډېر ظلم وشو ډېر زیاتای وشو او یا الله خدا ته هر څه باندې قادر ذات یې یا الله خدای پاک ته نه راځي یا الله امن رولې او یا الله خدای پاک میج د زید د حسد او د پالیسی یا الله د هر څه یا الله بدل کړي او یا الله میج په ملک شي اسلامي سمره ملک ته شریعت رولې شریعت نافذ کړي او یا اللہ میز ظلمون ظلم نہ خدا پاک میز وسطے الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔